دا د راغورځولې ما که نه د کیره راکړی دا 2 میاشتې مې په کټ کې تېرې کړې جنګ هم کوي جنګ کوي که نه چې پلار یې راغورځولی او زه یې راغورځولم دا 2 میاشتې مې په دې کټ کې تېر کړي او دا مور باندې هم چې کله دغه شي نو مور باندې هم ګزار کوي دا و ځکه چې دماغ یې کار نه کوي زما سره په خپله په کالج کې هلته به هم دغه شان بیا د مور ته ما وویې را بس غریبي هم ده دغه کار روزګار مې هم نشته دی او ما چې دکان راله څوک وکړي او واده هم دغه شان د څوک نشته دی اول خو چې د علاج وشي بیا به واده کوې علاج اول علاج کې که واده کې اول علاج وکړم چې ښه شمه او علاج وکړم چې ښه شمه بیا به واده کوې او بیا به واده کوم چې اول د علاج وشي او جی او تا ته په کوم ځای باندې تکلیف وي بس صرف د مغزو تکلیف وي درد دي په سر دی او دماغو تکلیف وي بوج وي لیونشم نن می یار لیدل نه دی ما د کلتور کو سردار لیدل نه دی چې پیسه ورسره نوی خود غریبی ما غریب سړی هوښیار بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجی تغبئی مرزا کلی کې په یو داسې کور کې موجود ما د دې کور شاهزاده به ورته زوی محسن خان کم چې تعلیم حاصلولو بیماری ورته راله نن په کټ پروت دی د 3 کالو راسې د علاج وس داسې نشته غریبانان دي هغوی کور ته راغلي د هغوی د خاندان څه به خبرې اترې کوو السلام علیکم څنګه بس خیر دی بس ښه او خیر دی څه ګزاره دې کېږي که نه بس ګزاره مې کېږي خو غریبي ده غریبي هم ده او علاج مې څوک نشته چې علاج مې وکړي د علاج د څوک نشته او څونه وخت وشو د بیمارۍ 3 کاله 3 کاله او سبق ته څونه پورې وي فرست ایئر کې وم او د سیکنډ ایئر بورډ داخله مې کړې وه بس هغې کې مې دماغ خراب شو دماغو تکلیف دی درته او دماغو تکلیف دی الله نه به خیر غواړو الله به وکړي چې شفا درته نورونه دې شته او شته ببو دا ستا زوی دی او دا زما زوی دی دا د راغورځولې ما که نه د کیره راکړی دا 2 میاشتې مې په کټ کې تېرې کړې جنګ هم کوي جنګ کوي که نه چې پلار یې راغورځولی او زه یې راغورځولم دا 2 میاشتې مې په دې کټ کې تېر کړي ګزار کوي داسې ګزار کوي چې د 3 کالو شو چې دی بیمار شي 3 کاله وشو دته څه تکلیف راغلی بس دماغو کې فرق راغلی دی نو په پته یې نه پوهېږو او اوس هم وس نه کېږي بل چا بوتلی دی درو له بل چا بوتلی دی او څه ګزارې کېږي دغه دارو سره بس دونی چې نشه یي بچ هغه خوري خو ښه یو چې نه نو بس او پلار یې څه کار کوي بابو پلار یې هېڅ هم نه کوي نه د مزدورۍ دی او نه د څه دی د هېڅ هم نه دی کمزوری دی کمزوری تاسو راشئ که نه ستاسو کلیواله دي زنګ کلیواله دي دا غریب خو بس شپه ورځ چغې وایي دلته پروت او دا مور باندې هم چې کله دغه شي نو مور باندې هم ګزار کوي دا و ځکه چې دماغ یې کار نه کوي زما سره په خپله په کالج کې هلته به هم دغه شان بیا د مور ته ما وویې چې دا لږ څه دوایي وکړې څه علاج یې وکړې هلته یې موږ په عذاب کړي یو په کالج کې زه په کالج کې په خپله په دې کالج کې څوکیدار وم په دې دغه کې تغبی کالج کې ډګري کالج کې نو بس زه خو ریټایر یم د په وجه خو ما دوی ته وویل چې راشد دی خدای ورسول ته موږ یې په عذاب کړي یو ځکه چې روتو دغه به نه و که نه په زور و په دغه به مو رشتو نو دماغ یې کار نه کوو دا پې اچانک دا بیماري راله دا پې اچانک غونته راله مخکې ښه ټیک ټاک و مخکې د یو ترکاڼ سره هم ناست و ټیک ټاک و کار به یې کو لووار سره یې کار کو خو اوس خو بلکل خراب اوس چې دلته د شپې کورالي نیمه شپه چغې دی وایي
موږ په دې لار خو تېرېږو منزله دته څه تکلیف کولې چې وای نو دته بس د یو خبره وکړه دا تا ورته اوس دلته ووې چې دا ځای سم دی بس دې به لګیا چې دا ځای سم دی دا ځای سم دی شپه ورځ به چغې وایي یو خبره ورته وکړه هغه به دې د شپې هم کوي او د ورځې به هم کوي دا ستاسو څه دی دا زما ترور د شهید خان بی دا بله پیره چې تاسو ته ما کال کړی ما چې راشئ یا بیمار د دغه وکئ نو دا روغه وه دا اوس کونټۍ سره ده خو دا روغه وه دی دا راغورځوئ د ده له لاسه او دا د ده له لاسه دغه ده خو بس د خدای د رضا لپاره داسې یو دغه وله وکئ چې د ده علاج وشي که نه پرون هم دا د قسم یې راته وخوړو چې پرون پردو خلکو دوی له بوتلې هغه دوی له هغه دی هغه دا پورې ځوړنده بل چا بوتلې چې علاج دی وشي او علاج مې وشي خلک دی ګوري څه ویل غواړي کتونکو ته دا ټایم دی خلک ګوري څه غوښتنه ته کوي یاره بس غریبیم ده دغه کار روزګار مې هم نشته دی او ما چې دکان راله څوک وکړي او واده هم دغه شان څوک نشته دی اول خو چې د علاج وشي بیا به واده کوي علاج اول علاج کې که واده کې علاج اول علاج علاج وکړم چې ښه شمه چې ښه شي او علاج وکړم چې ښه شمه بیا به واده کې او بیا به واده کوم چې اول د علاج وشي او جی او تا ته په کوم ځای باندې تکلیف وي بس صرف د مغزو تکلیف وي درد یې په سر دی او دماغو تکلیف وي بوج وي دا مور دې ولې راغورځولې بس دې اسات کې الټا خبرې کولې او په ما باندې ولګېدو بس دا نو مور سره څوک جنګ کوي بیا ومې واله بیا په ځان نه یم پوه شوی په اوس څه غوښتنه کې خلک دې ګوري بس دغه ویو چې د دې علاج وشي نو پلار خو یې د مزدورۍ نه دی د خوارۍ نه دی هېڅ هم نشي کولی نه ګوټ کولی شي نه نوکري شته نه څه شته هېڅ هم نشته چې علاج بس وشي یو د خدای سره هم شته او بل هم نشته دی خو اول سیټ و که نه دی خو اول نه سیټ و که نه د میټریکه پورې د تعلیمو کو فسټ ایئر کې هم سیټ و خو چې کله فسټ ایئر د نیمې نه دی وی واړو سیکنډ ایئر ته چې داخله د وکړه نو بس بیا د مینټلی دی داسې خراب شو او خراب شو څه غریبي شي شاید به څه غربت شي څه د کور داسې حالات شي څه بېروزګاري شي او سړی په تعلیم هم په بچي باندې پرې غریبۍ کې دونه خرچې وکړي په ځان نو دا شی هم سړی مینټلی ډسټرب کړي شاید به نو اوس د دې غریبانو دا را کور ته ولیکه چې دیوالونه هر څه دا د سمي ترور ده نو زمونږ هم ترور ده نو بس موږ دغه وایو چې زمونږ پر ملک شکر دی ښه وس 10 والا خلک شته مدرسو له خلک پیسې ورکوي هر څه له ورکوي نو دا هم یو کار خیر دی نو چې د علاج وشي دوی د چا نه د اوړو مطالبه نه کوي د ډوډۍ نه کوي د چایو نه کوي دا نه وایي چې نغدې راکړي کور راله والی دوی وایي چې صرف د علاج وشي ولې چې د په وجه دی بوډۍ مور ته تکلیف دی دی راغورځولې له والې د خپۍ پې ماته کړې 2 میاشتې 3 دی خپل په تعلیم کې هم ډېر قابل و د کور د مور پلار ښه ادب احترام خو چې د دماغ خراب شوي نو بعضې ټایم پې داسې خبره راشي چې بیا نه مور خاطر کوي نه د پلار کوي وال ټکول کوي کور کې رونو سره وال ټکول کوي بعضې ټایم ځان هم بې ایجابه کي نو دا ولې دا صرف د دماغو مسله یږي بل د ذهن کې داسې څه بیماري ده چې یو خبره د ذهن کې اونخلي نو بیا په هغې دې ټوله شپه لګیایي که ده ته تاسو ووایې چې یاره دا کټ دی او ته ترې لاړې او دا خبره د ذهن کې بانډه شوه نو دی به ساره پورې هم دا چغې وایي چې دا کټ دی دا کټ دی دا کټ دی دې ګاونډ له مازغه وخوري او دا کټ دی دقه لګیایي نو بس موږ دا التجا کوو د مالدارو خلکو نه د صاحب حیثیت خلکو نه چې دا یو کار خیر دی یو جزا ده د الله رضا کول دي نو چې د دونه وشي چې د علاج وشي چې د سم شي د ځان له روزګار کوي دا بوډای مور ساتي بوډا پلار ساتي دا کور ساتل دي ولې چې کله مور پلار بوډاګان شي نو هغه واحد اسره د الله نه پس بیا ظلمي اولادي او چې بیا کله یو مشر دی که نورونه شته جی خو هغوی ودونه کړي بچې چې واده وکړي او غریبي مې شاید به نو بیا مور پلار چېرته ساتلی شي چې لا بچې بیل شي په هغه خپل پنډ ورپنډي نو هغه به بیا ډاکټران څه وایي د دې علاج کېږي نو بس بوزي په بل ارزم د جونګړو نه سړی راغی او چینچي مې راوسته او پکې بوتلو دا دوایي له نو څه وایي خو هغوی خپل دوایي خرڅه کړي نو که دی ښه شو که ښه نه شو محسنه څه وایي علاج دې وشي او جی او علاج مې وشو چې زه ښه شم چې ښه شي او د دې مور او پلار خدمت کوم خدمت پکې دا ارمان مې دی ارمان دې چې د مور او پلار خدمت وکړي د مور او پلار خدمت وکړم او چې ښه شي او ښه شم کتونکو دا محسن تعلیم کولو په
تعلیم کې دماغ خراب شو، بل بېبسي هم د غریبانان هم دي. ځکه پلار به کوشش کړی په دغه غریبۍ کې چې د بچي نه مې څه جوړ شي، خو د بدقسمتۍ نه د بچي په دماغو کې پرخ رالو، په کټ باندې ناجوړه پروت دی. بیا په کور کې دغه بوډۍ مور ده، ځکه د هغه دماغ کار نه کوي. مور یې وخلې خپې وله ماته کړې ده. یقینا چې دوی به د په کور کې کنټرول کوي چې بار ونوځي، چې بل چاته نقصان ورنه کړي، پردي بچي خوږ نه کړي. نو چې کوم وسمنده خلک دی او د چا وس کېږي هغه خلکو نه دغه غوښتنه کومه د دوی نمبر په سکرین باندې درکو، دوی سره رابطه وکړي او دوی وړه نه غواړي، خیرات نه غواړي، صرف او صرف د د علاج دپاره که دا سرونه پکې او دته علاج کولی شي، یا د د علاج دپاره دوی له پیسې رالیږلی شي، ځکه دا ځوان دی چې د دغه علاج په کچه کې اوس کیدی شي اسانه وي چې د علاج وکړي او روغ رمټ شي، دغه د خپل مور او پلار خدمت وکړي.